کوم دا موجوده سیلاب چې راغلی دی نو د هغې په حواله باندې یو دوه ضروري خبرې دي. یو خو دا ده چې کم کسان لګیا دي کار کوي، که هغه چا باندې سیلاب راغلی دی او که څوک د خدمت په غرض باندې لګیا دي، نو دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغه کله هغو ته څه قسم څه زخم ولګي، نو بعضې خلک داسې دي چونکې هغو ته پرابلمز دي، نو هغه خپل زخمونو په حواله باندې لږ غونته کې داسې د غفلت مظاهره کوي. کله چې هم خاص کر په داسې ماحول کې چې کله سړی په خاوره خټه کې کار کوي، د په خپه یا څه په بل ځای باندې زخم ولګېدو، نو پکار دا ده دی د خپل زخم صفایي وکړي او د فورن میډیکل کیجوالټي ته لاړ شي او هلته کې چې کوم ټیټنس ټاکساید دی، ټي ټي انجکشن چې ورته وایي، هغه فورن ولګوي. ولې چې د دې وروستو د ټیټنس کوم د تشنج بیماري چې ده، نو د دې اثرات وروستو بیا کله کله ډېر زیات مریض ته ډېر تکلیف جوړوي. نو دا ضروري خبره ده چې کم کسان کم چې د خدمت دپاره راځي او کم چې په دې خپل کورونو کې کار کوي، زخم جوړیږي نو د زخم صفایي او بیا ټي ټي انجکشن دا لازم دی. دویمه خبره چې کم ګندونه جمع شوي دي د اوبو په شکل کې، د خټې خاورې په شکل کې، نو د دې صفایي ډېره زیاته لازم ده. دا بنیادي کار دی چې وشي، ولې چې دا یو پوټینشل سورس دی د مختلف انفیکشنز دپاره، د ملیریا دپاره، د ټایفاید دپاره، چې کوم زیړ زیړی دی اکیوټ هیپاټایټس د هغې دپاره، او نور داسې ډېرې بیماریانې کوم چې د خېټې بیماریانې دي، مختلف قسم ډایسنټري، کالرا، مختلف بیماریانې، نو دا د هغې یو مین ذریعه ده. نو دا ډېره زیاته بنیادي خبره ده، ډېره زیاته ضروري خبره ده چې په ریهیبلیټیشن کې د دې خبرې خاص خیال وساتلی شي چې کم د صفایي کار دی، که هغه په کورونو کې دننه دی، که هغه بهر په کوڅو کې دی او محلو کې دی، نو په دې باندې ډېر زیات فوکس ورکړی شي.